نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. سورة النساء پنځمه پارا او یایم نمبر آیت دی. په مخکې رکوع کې د منافقانو قباحتونه بیان شو. اوس په دې رکوع کې هم د منافقانو قباحتونه ذکر کېږي. شان نزول د دې آیت کریمه په باره کې د علماء کرامو دو اقوال نقل لی. یو قول دادی چې دا آیت کریمه د منافقانو په باره کې نازل شوی دی چې منافقان وی چې دا جهاد دا حکم ولی راغی جهاد ولی فرض شو او دی د جهاد دا میدان د مقابلین یریدل په یرا نفاقی سرا چې دی منافقانو زکه یریدل. یا دویم قول علماء دادی چې دا آیت کریمان نازل شوی دی د بعضی مسلمانانو په باره کې چې دا جهاد ولی فرض شوی دی او دی د کافرانو نه یریدل په یری تبعی سره یا به یری تبعی شي چې انسان طبیعت خوشحالی خوخی او تکلیف نه خوخی او یا به یری ایمانی شي چې منافق داغي ایمان نه خالد نو دی یریږي ځکه د کافر نه. اولنا منافقانو د کافرانو خلاف د جهاد د پاره نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه خو چې کله د جهاد حکم نازل شو بیا یریدل. یا مسلمانانو مطالبه وکړه خو چې کله د جهاد حکم نازل شو نو بیا دی یریدل په یری تبعی سره. دواړه اقوال پکې د علماء شته. دویم آیت کریمه په باره کې الله پاک فرمایي چې ستاسو د پاره کوم ځای کې مرګ مقرر دی نو تاسو هیڅ د دنیا اسباب د مرګ نه نشي بچ کولی. اگر که تاسو په یو مضبوطه محفوظه قلا کې ولی نه یې خو چې د مرګ فرشته راشي او ټیم مقرر شي دا تاسو نشي بچ کولی. بیا د دې آیت کریمه په تفسیر کې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله یو بهترین واقعا عبرتناک ذکر کړی. یو زنانه هغه حامل و بچی پیدا کېدو په ټیم کې خپل نوکر اولېږه چې لاړ شه او یخني د اور ضرورت تل اور راوړه. سړی چې بال ووته په لاره کې ورسره یو سړی ملو چې زنانه سو پیدا شو وی د دې خو لور پیدا شو وی خدوه خبر یاد وساته. یو دا چې دا جنې غټه شي دا به د سلو کسانو سره زنا کوي او دویم دا چې دې زنانه د دې ماشومې دا چې لوی شي دې مرګ به د جولان وي
نوکر واپس راغی چاړې راواخیسته په ماشوم یې ګزار وکړ ماشوم یې سخت زخمی کا وتښتېد څه زمانه بعد دا نوکر ډېر زیات مالداره شوی دی خپل کاروبار یې کړی دی ډېر مال یې پیدا کړی دی علاقې ته راغی یو زنانه ته وایي چې ما له نکاح وکړه خو داسې زنانه سر چې په دې ټول کلي کې د هغې نه ښایسته بله نه وي هغې ورته بلکل دلته یو زنانه ده نکاح یې وله ورسره وکړه نکاح شو د نکاح نه بعد دې سړي دې ښځې ته چې په تا دا داغ ده څه دی وایي دا چې ماشوم هم دا یو سړي والی و وایي ښه دا خو داسې ښکاري چې ما والی خو دا راته ووایي زنا دې څو کسانو سره کړې ده وایي ما ته خو شمېر نه دی معلوم خو تقریبا 100 به یې پوره کړي نعوذ بالله الله دې مونږ تاسو حفاظت وکړي وایي ښه دا خبره خو ستا باره کې ده خو دا راته ووایه بیا دې سړي دې ښځې له یو شیش محل جوړ کړ شیش محل جوړ کړ چې دا زنانه به په حفاظت سره اوسېږي تر دې چې جولام ورته نشي راتلی یو ورځ دواړه ناستې ګپ لګئ دې ښځې دې سړي ته وي چې ته څه وې چې زما مرګ به ردې جولا نه یو جولا یو که ته په هغې باندې خپه راښ کړه چې خپې راښ کړه د جولا د مړ کېدو نه بعد یو څاڅکي په دې خپه باندې راغلل او دا ښځه د هغې نه مړه شوه الله چې څه مقرر کړي هغه شان انسان ته رسېږي سلیمان علیہ السلام په باره کې راځي په تخت ورسره یو سړی ناست اسرائیل علیہ السلام راغی دې سړي ته ډېر بد وکتل سړي اسرافیل سلیمان علیہ السلام ته وایي چې زه ډېر زیات یېرېږم او ما دې کور ته زه کور ته ځم سلیمان علیہ السلام هوا ته حکم وکړ دا سړي یې روان کړ غرونو منځته چې ورسېده ته دې فرښتې ساه واخیسته بیا دا فرشته چې اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سلیمان علیہ السلام ته راغی وي وختي راغلی وي هغه سړي تر ډېر بد کتل وي دا ولې وایي د دې سړي مرګ الله پاک لیکلی و د دوو غرونو منځ او دې تا سره په تخت باندې ناست دا غځې نه ډېر لرې و وایي ما وی چې دې اوس غځې ته څنګه رسي د ټیم پوره کېدو کې دی ځای د فاصله ده چې اسرائیل علیہ السلام ته وکتل دا سړی ویری د خپل ځای د مرګ ته ځان ورسو سلیمان علیہ السلام په تخت باندې داغه مرګ نو مقرر مرګ مقرر د غرونو منځ هغه الله پاک ورسو فرښتې ته التساوا اخسته نو مرګ مقرر وخت د مرګ مقرر سبب د مرګ مقرر انسان به مړ کیږي یقیني په کوم ځای کې به مړ کېږي یقیني په کوم سبب به مړ کېږي دا ټول یقیني الله ته معلوم دي دا مخکې لیکلي شوي دي الله پاک فرمایي چې تاسو باندې کوم ځای کې چې مرګ مقرر دی هملته بدل راځي هېڅوک تاسو نشي بچ کولی زمونږ د مسلمانانو ایمان دی چې یو انسان د مرګ کم ټیم مقرر دی نو یو سکند د هغې نه مخکې کېدی وروستو کېدی نشي الله لیکلی دی بیا د دې منافقانو قباحت دو چې په دې به کوم تکلیف راغی دوی به مسلمانان یادول چې دا د دوی د نعوذ بالله د دې د سپېروالي د وجې راغی او که خوشحالي به پرې راغله وي دا زموږ خپل کمالات دي او د الله په موږ فضل دی سپیروالی مسلمانانو ته منسوب کول او خوشحالي خپل ځان د پاره ثابتول نو الله جل شانه فرمایي چې دا منافقان نه پیږي دي ته وایي چې دا ټول د الله د طرف نه دي خدا ډېر بې وقوفه خلک دي که شکست ورسیږي نسبت مسلمانانو ته کوي که ګرانی راشي نسبت مسلمانانو ته کوي که بیماری راشي نسبت مسلمانانو ته کوي ودا د مسلمانانو د وجه او که فتح راشي
ارزانی راشي خوشاله راشي نو بیا وای دا زمون خپل کمالات ته او دا زمون خپل خيارتیا ده او دا الله فضل بل الله جل شانه فرمای کتا سبحانه کم احسان شو دا الله فضل دی خوشالی را الله په فضل لکه تاسو فضل ډیرو شو ارزانی را فضل الله دی او کنه پتا سو باندې قحط راغی دا بس تاسو د خپل بد اعمال ودی بل دا منافقان نبی علیہ السلام ته د نسبت کین دا ظالمان نافو یدي تمنګ پیغمبر علیہ السلام دی د پار رسول لګلی دا ناپوی تا ته داسې غلط نسبتونه کوي دا آیت کریمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دلیل الله فرمای وارسلناک للناس رسولا او تمنګ لګلی پیغمبر علیہ السلام د ټولو خلکو د پار رسول مخکې پیغمبران به د خپل قوم د پاره نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمایي تر خپل خلکو د پاره نه بلکې د ټولو خلکو د پاره خاص قوم د پاره نه چې ستاسو خاص جماعت کی داغي د پاره نه نبی علیہ السلام د ټول عالم انسانیت پیغمبر د قیامت پورې بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري الله فرمایي چې دا بعینه زما تابعداري ده دا آیت دلیل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث د حجتیت د نبی علیہ السلام حجت د قران کریم پشان حجت دی دلیل قران بمنی د پیغمبر علیہ السلام حدیث او سنت بمنی ځکه الله پاک فرمایي من یطیع الرسول فقط اطاع الله چا چې د پیغمبر اومنل دا په حقیقت کې د الله اومنل د پیغمبر تابعداري د الله په حکم دی نو چې د پیغمبر دی اومنل دا په حقیقت کې تا د الله اومنل بل د منافقان دومره بدبخت خلک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بناستو چې نبی علیہ السلام بکم دعوت چلو دی وای بالکل دا ټول موږ منو په دې به موږ عمل کوو خو چې کله د نبی علیہ السلام د مجلس نه پاسې نو بیا نور خبرې کوي بیا د مسلمانانو خلاف خبرې کوي بیا په خپل مرز کې د مسلمانانو خلاف مشورې کوي الله پاک فرمایي چې د دې دا ټول خبرې تر ذلیکم دی خو ستاسو مجلس نه پاسي د دې حالت جداوي لیکن زمانه دی پټې دی نشي ولې مشرکان او کافرانو وی چې دا قران کریم نبی علیہ السلام نعوذ بالله د ځان نه جوړ کړی دی الله پاک فرمایي چې دې په دې قران کریم باندې سوچو کې کدا د الله پاک کتاب نوی د بندگانو کتاب وی او نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی وی نو په دې کې ډېر زیات اختلافات او ګډوډي وی حالانکه قران د الحمد نشورو کا تر د وناس پوری په دې کې به تا ته غلط ځای په خطا مرانش غلط ځای به سره تا ته په ځین کې نه راځي دا ځای پکې غلط دی نو کدا د بندگانو کلام وی قران نو په دې کې به ډېری ګډوډي ځکه قرآن کریم په 23 کال کې نازل دی نو کدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو د خیال مطابق څنګه چې داغي خیال د ځان نه جوړ کړی وي نو په دې کې به خامخا ډېرې مسلې وي لکه بعض اوقاتو کې خلک یو خبرو کی سبالت نهیری داغي نه خلاف خبرو کی اب تپست نهیری داغي نه بدل خبرو کی کال پست نهیری داغي نه بدلو کی کدا الله پاک کلام نه پدې کې ودا سي خبرې د یو بل نه خلاف راتلی لیکن الحمد نواله تر د والناس پورې پدې کې دا سي کوم خبره نشته بیا د منافقان د دروغ افواګان خوري د ځان خبرې کوي لکه صحابه کرام چې jihad تلال دې منافقانو به د دروغ افواګه ډکړه مسلمانانو شکست خوري ټول شهیدان شوي
او کله به داسې د درو خبر د امن خوره کا مسلمانانو فتح حاصله کړې د ډېر غنیمت یې ګټلې دي چې کله به صحابه واپس راغلل د دې منافقانه خبره به دروغ ښکاره شو الله پاک فرمایي دا کمقل بې وقوفان دي که دوی دا خبره د خپل علماو ته وړاندې کړې وه پیغمبر ته وړاندې کړې وه مجتهدینو ته وړاندې کړې وه دوی ته به صحیح مسله بیان کړې وه بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم احد غزا نه بعد د شوال په میاشت کې چې کله د احد غزا شو غالبا دویم کال په دویم کال د هجرت باندې احد غزا شو د بدر په غزا کې چې کما وعده شوی و پاغي کې دا شو چې کال بعد ما په بدر میدان کې دوباره بیا جنگ کو بدر صغرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرانو سره د وادي مطابق د ذیقعدی په میاشت کې د بدر میدان ته د جهاد د تلو اراده وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دعوت ورکړه بعضی چې کوم زخمیان صحابه کرامو ناغي لګونته سوچ او فکر شروع ځکه د احد په غزا کې زخمیان ډیرو شهیدان هم ډیرو چې کوم زخمیانو ناغي لګ سوچ شروع چې لال شو لال نشو الله جل شانه د آیت نازل پیغمبر علیہ السلام صحابو ته دعوت ورکړه ته پدی باندې مکلف نه چې دی بخام خاطا سره زی دعوت ورکړه او الله جل شانو به د کافرانو لاسونه بند کی او ما شام او شولا نبی علیہ السلام د خپل وعده مطابق د بدر میدان ته د کافرانو مقابله ته حاضر شو کافران الله پاک ويرول د بدر میدان ته حاضر نشو صحابه کرام د غزنه واپسی بغیر د جنگ نه وکړه کافرانو باندې الله پاک ير راوست بیا الله پاک فرمایي چې د شفاعت د نیکی چوکو نو د نیکی سفارش کوونکی تبا نیکی ملوشي او د بدی سفارش کوونکی تبا سزا ملوشي شفاعت د پاره سو شرط دی چې کوم انسان د چا سفارش او شفاعت کوي دې د پر اولنې شرط دا دی چې دا شفاعت په کم کار کې کوي نو دا یو حق او جائز چیز وي په ناجائز چیز کې څوک د چا سفارش نشي کولی کوي که حرام لکه مثال به وایي زمونږ د سابقه وزیر اعظم صاحب عمران خان چې زمونږ د پاکستان د خزانه غټ غل دی تر دې چې دا غړېم غل دی داغه مثال یو وزیر دی او هغه سره اختیارات مثال یاد بکو زمونږ د دې صوبې وزیر اعلی محمود خان د سوات اغلی یو سړی راغی چیرې سیب ما خو لسم تعلیم کړی دی نو کړی کومه او د سیب لخه پالشونه مالشونه وکړل سیب حکم کو چې کوم د تعلیم د محکمې افسر هغه ته سفارش کو چاله کدا سړی زما سړی دی او په 17 سکیل کې دی ټیچر ولګاو نو وزیر اعلی دې سړی له سفارش وکړو په 17 سکیل کې نوکر کو دا سړی د لسم تعلیم والدی او دی مثال د غزه اهل نه دی چې دی په 17 سکیل باندې نوکر شي او دی په نوکر کو دا شفاعت حرام او ناروا دی د ګناه سفارش دی 17 سکیل کې نوکر کې د دې د پاره چې کوم تعلیم دیغه د نشته چې نوکری اهل دی نه دی او بیا ول دی نوکری کوي دا حرام ناروا سفارش دی نن سبا دا سيزونه ډېر زیات دي خان سره چې عام سړی
تعلق ساتیو د خان خوښ شي ناغه په داسې ځای کې نوکر کې چې اهل د دې ځینی سفارش ولا خانو کې دا سفارش د ګناه دی. نن سبا دا سفارشتونه ډېر چلیږي. اکثر په دې غټ غټ عہدو باندې کم خلک افسران ناست دي د په تعلیمونو باندې دي شوي په سفارشتونو شوي یا په رشوت باندې شوي. په سفارش هم ناروا شو د ګناه ځای او رشوت هم ناروا دی. د نیکۍ په ځای کې سفارش یو انسان دی هغه مثال حج لذي پیسې جمع کړي دي دی د حج د تلو د پار اهل دی قانون ته جوړ دی او د نمبر نه راخیږي یو عالم ولا سفارش کو جی دا سړی زمونږ ملګری دی زمونږ د جماعت خادم دی او د سفارش وکي چې دی حج لا اولېږي نو ارسه د برابر کړي دي. شفاعت جائز دی د نیکۍ په ځای کې دا سفارش او شفاعت دا جائز دی. د نیکۍ په ځای کې سفارش جائز د ګناه په ځای کې شفاعت ناجائز. اکثر اوقات کې د ګناه په ځای کې شفاعتونه ډېر کیږي. که تاسو خیال نن سبا دا غلاګان ډېر شوي دي. یو سړی دی غټه غلې وکړه د یو مسلمان نه موټر سایکل واغشت پولیس والا اونې وګیږي کو خانجی ټلیفون کې سیب دا سړی زما د خوشي کوي غلې خوشي کوي سبب بیا چونی بیا خانجی سفارش کی یره دا زما سړی د خوشي کوي نو غل خوشي ګرځي سړی مړی بو کی حکومت ته گیر کی خانجی سفارش کی دا جی زما کستی بس غلطی ته شه د بس پرې کی دي اما قاتل و ظالم سبا سری گریوان ګرځي دا سفارشتونو نه سبا ټول دغه مصیبتونه چلی خان خپل سکی چې د خان هغه چمچیم پکې باچاهانی نو نن سبا تقریبا ټول سفارشتونه د ګناه چلی د غل لپاره سفارش تا قاتل لپاره سفارش تا رشوت خور د لپاره سفارش تا ډاکو د لپاره سفارش تا د بل مسلمان حق خورن کې د لپاره سفارش تا د بل مسلمان سره ظلم کوون کې د لپاره سفارش تا تر دې چې د ګناه هر یو ماحول کې چې هغه چلیږي او د یو خان سره تعلق کې سفارش تا هغه چلیږي سباغت تاسو کوم څه نه وي. نن چې مالدار سړی مړ کې داغه حالم قتل پکا دي چې غریب مړ کې داغه حالتم قتل پکا دي. مالدار مړ کې سبا ګرځي ولی وای بس جی خبره ختم شو الکه څنګه ختم شو وای بس پیسې هم څو ور کې پلانې چې پکې سفارش او کارو شو داسې حال او غریب سړی کبه موټر سایکل باندې بغیر المټ روان ناغم بدري وځي صرف په المټ د وځي کړي ولی غریب دی المټ په سر نشته نو پرچې کوي موټر سایکل ته بن کی ورشاله کا کاغذونه راوړ المټ مروړ بیا به خوش کو نو خې او کړي ولی غریب د سفارش نشته. الله دې زموږ په دې عمل کې د قران او د سنت نظام راولي نو بیا به دا مصیبتونه د غریبانو او د مالدار خلکو د فرقونو دا ختم شي. د نیکۍ په ځای کې سفارش کول جایز دي او د ګناه په ځای کې سفارش کول ناجایز دي. بیا الله جل شانو فرمایي کړي چې تاسو خپل منځ کې سلام کوئ ملاقات کوئ نو سلام کوئ او په خپل الفاظ سره سلام کوئ. تاسو ته مخکې ذکر شوی چې کله الله جل شانو آدم علیه السلام پیدا کړ آدم علیه السلام تعالی پاک وی چې ورشه فرشتو ته سلام وکړه فرشتو ته سلام وکړه جواب ورکړ بیا الله پاک او فرمایي چې دا ستا او ستا د بچو سلام نو دا سلام اول آدم علیه السلام کړی دی زمون او ستا سنیکو حضرت آدم علیه السلام نو مسلمانان به سلام الفاظ چیخه خچاری ستړی مشي په خیر علي دا خبري دا سلامونه نه دی ګوري. سلام درې قسمه دي
یو سلام الاستیزان دی اجازت غفتو دا پارا یو انسان چه تکور تا بیٹک تجرید داخلی کے سلام واجی مطلب دا چه راشم کرانشم دیم سلام الدخول دی یو انسان کور تا اجرید تا داخل شو خلق ناس تی پاغی باندی سلام واجی او دریم سلام متارکه دی مجلس نزیو خلق سرا اخیره کی ملاوی یوزی دی سلام چی دا سلام متارکه دی بعضی زیونو داسی چی پاگئی که با سلام مسلمان ناچی سلام پاگئی کی بند دی اگر چی سلام سنت دی او جواب واجب دی خود دا غزینا اگر دا سلام دا پار ندی یو سڑی مانزت تولار دی نو مسلمان با پدی منسکون کی دا مانزت پا دوران کے سلام ناچی دا منس تولار دی دیم یو سڑی اذان کئی نو مسلمان بد اذان پا دوران کی پدی مؤذن باندې سلام ناچی دریم یو سڑی دا قرآن تلاوت کئی نو دا قرآن دا تلاوت پا وقت کی پچا سلام ناچی او سلورم یو عالم درس کئی نو پدی عالم با سلام ناچی پدی طالبانو با سلام ناچی زکر دا مجلس دا علم دی او پنزم یو سڑی اقامت شروع کو اقامت پا دوران کی با سلام ناچی او شبگم یو سڑی لوبی کئی لکه مثال لڈو لگئی تاش لگئی او یا نور ٹکٹون لگئی یا نور داس دا جوارے کی من کئی نو پا دی وقت یو پاغبان سلام ناچی اوم یو سڑے گان اوری یا گان وی دا گانو پا مجلس کی با سلام ناچے لکه یو سڑے دی موبیل زان تلگول رو خود درست کی پلم شورو دی نو مزگزار مسلمان با پدی سڑی بان سلامو نا اچے اتم یو سڑی خپل قضائی حاجت کئی او دسماتی تناستی نو سلام با پیناچے او نهم یو سڑی پر بند دی باتروم کی غسل خانہ کی یا کپڑی بدی نو پدی وقت کیو پی سلام نہ آچے او لسم یو سڑی ڈوڑے خوری خوراک کئی نو سلام با پی ناچے البتہ کو اوگی او مقصد دی داوی چا ڈوڑے ستراتو کی ور سرکینم نو سلام پی اچولی شی او کنا اگا موڑی او اگا ڈوڑے خوری بیاو پی سلام ناچے یو لسم یو سڑی گناہ کئی دا گناہ پا وقت کیو پدی باندے سلام ناچے دو لسم یو سڑی کمتر علوزئی ان مسلمانان کمتر بازان دا جہان دا ٹاپ لو پران چی دا کوٹے پسر ولاڑی کمتر بانیو پردو زنانو تا پچت باندی گوری او دس چینو سپیا که دا جماعت چت ترا پروزی دا سی بدبخت همشتا اللہ نے دا کمتر مڑی کی چه سوک دا غی دا وجه جماعت تکانی او سپیا کی روڑی نا پوی دی کمقل بے وقفا اکثر چیز جماعت اغبر چتا اوخی جم اکثر مسبخین مطالعه دا پارز پنور باندی کینو اگر ٹیم چو گورو مکسریت دا جماعت پا چت باندے کانی پراتی کل سپیا کا پراتی کل دا گنی ٹوٹا پراتی کل کانی پراتی کل لوٹی را پروتیا پا جماعت پا دے چت تس نس شوی نزویم چه دام یو کمقل بچے ہوئی دس چی کم ترے کل مونگ سبق تناس جو دس دا جماعت پا دے چت پا دے سر بانے چکم پہ پر گلاس دا گدل اگر دزوی کی کانی پر آپ ریوزی دا سی کمقل خلق شتخوا او بازی داسی زگورم دا کمتر بازان لاسونا پڑقیش بیلی وی آسی بانا کمتری او گیر چاپیری خوابل خواگوری پردو زنانا ہوتا کمتر تا گوری خلقو تا گوری داسی کمقل خلق شتا پدی کمتر باز با سلام ناچے کمتر باز باندی سلام اچول ناجائز دی ولی زکا دا کار خندی دا دا یهود طریقہ دا 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 فساق طریقہ دا کمتر ساتل اغی تشپیلی وال
او د کوټې په سر ورته کېناستل او اسمان ته سترګې نیول دا طریقه د اسلام نه. اسلام تا ته طریقه دا ښیي کمترې ساتي د 10 بجې سلو ساته کور کې ساته ډوډۍ ورته واچوه باجره ورته واچوه خوراکي ورته اچوه که په خپل الوزي دی که په خپله نه الوزي نه دی الوزي او چې نه ته ویرېږه د پلاني کمتر راله او زه راپسې کمترې پاسې او پړقې ورته ورېږه هغه کمتره ګیره کم او دغه ګیره کم ورېږه کمترې پاسوم او خولې کې دې ګوتې ورکړي هغه اوږد شپېلې پکې وې دا طریقه دا د اسلام نه ده. ښه پکار دا ده چې میندې او پلاران دا خپل بچي د دې مصیبت نه بند کړي. دا ښه کار نه دی. اوس د کوټې په سر ته ناست دی او تقریبا یو شپږ ردي دیوال دی د خښتو والي نو هغې نه خو ته ټول کور ټول ښکارې نو پردي کورونو ته ګورې نه بعضې پکې دا سنډاګانې دي وینم غصه به در ولي چې خدایه پاکه د درې تنې ته وګوره د خر په شان تنې ده او د دې کار ته وګوره ته د کمترو دپاره الله پیدا کړي د دې شپېلو دپاره الله پیدا کړي په دې کمترو په دې شپېلو کې تو ځان له جون لټې دا څه شي جون دی داسې کم عقل خلک هم شته. زما یو سابقه مقتدي و مونځ به ډېر کم کوو او جومات سره متصل کوو سار به چې څنګه راپاڅېدو نو د اودس او د مخ او د خولې کنګالونو نه وړاندې به یې کمترې راخوشي کو هغې ته به شپېلي او لاسونه پړقول ما بیا هغه سړی خو راپاڅېد د جومات هغه جومات زمونږ ورکوټې شو محنت مو کول الله پاک دې قبول کړي نو خلک ډېر شول موږ وی جومات شهید کوو الحمدلله چې جومات مو شهید کوو د جومات په چت مو وکتل نو دومره سپیا کې دومره ګنې او دومره چوکې پرتې وې زه حیران شم چې خدایه پاکه نو چې دا به دې د کمعقل بچو څومره وخته پورې راویشتي هغه چت ټول داسې و خو هغه چت داسې چې څوک ورختل نه بره چت باندې د مونځ ترتیب نو پوڼې موڼې ورته نه وي د کمتربازانو ژوند دا وي په کمترباز سړي به سلام نه اچي که کمتر نه توبه وویستله بیا پې اچولی شي او که نه کمترې ساتي او بل څه کار یې نه بس بیا ښه دا ده چې خلک ورسره لږ د اسلام معامله وکړي اصلاح یې وکړي ورته وایي چې بچي ته دا کمترې ساتي ډېره ښه ده ساته خو دا پړقول شپېلي ورته وهل د کوټې چت ته ختل او هلته فضولیات کول او داسې قسم قسم ترتیب کول دا کار دی ښه نه دی. اکثر په دې کې جګړې هم کېږي وګوره کوټې ته ختلې زمونږ کور ښکارېده ته وګوره جګړه شي لانجه شي وګوره کاڼي دې روش دا ماشوم په سر ولګېدو جګړه شي وګوره تا زمونږ کمتره ګیره کړې ده لانجه شي دا ټول مصیبت د کمترو نه نو کمترې ساتي لکه د چرګو یې ساتم او که نه ته وې زه به یې ساتم او شپېلي به م وام او پردو کورونو جوماتونو ته به کاڼې م ولم نو دا طریقه بیا د اسلام نه ده. یا یو سړی دې مړ ځان ساتي په ده به م سلام نه اچي یو سړی دې چرګان ساتي او چرګان جنګوي داسې مرداران داسې هم شته د چرګانو د خپې سټي مرداران څخه چټي خپې د غلو ګندۍ دي نښتي ځان له به خوله نه وینځي او چرګ له به خپې وینځي چرګ له به هغه نوکې وینځي وړوکې برش پې پیدا کړي او خپې وله پالش کوي او برش کوي دا ځان له برش وه ځان دپاره ني او بعضې پکې لا داسې هم وي سپي لامبئ سپي ساتلي د انګریزانو بچي او کله وله خولې سټي کتلې مې دې په دا خپلو ګناهګارو سترګو سپي لامبئ د سپي نه داسې کوکېلې ته به چې خدایه پاکه نو خپل پلار نه واغېسته داسې دا سپی خوښي او سپي دی بیا نوم مې ښودي دا دا پلانکي سپی دی او دا ډېر ښه نسل دی او دا ډېر ښه قیمتي شی دی نو چې قیمتي دی نو دا سپی دی قیمتي انسان که قیمتي سپي او بیا خوراکي پې کوي په ځان به یې نه خوري او په سپي به یې خوري
وخی ولروڑی او قیمتی خوراکی پہ کیسے چلی وی دامی ساتری دا کاڑی دا پارا دا بزا مقابلی تو باسم مقابلہ دا سپو کی اخپلا مقابلہ چرتاو کا دا جہاد میدان تلشو دا کافر مخی تا ادری گا چی پتہ دی اولگی چی مقابلہ سنگا دا تسپی جنگے چرگان جنگے مرزان جنگے دا زنگ دا مسلمانانو حال لی اللہ دا مسلمانان سم کی اور دا دی مصیبتونو دی اللہ خلاص کی مسلمانان نن دا قبل قرآن و دا دن نغافل دی ایسا کی لگی آوی چرگانو کی سپو کی مرزانو کی یا کمترو کی تی مصیبتونو کی لگی آوی ٹول جن اوزان لا زندگی پا دی خرابو کی مسلمان خو اللہ پاک دا آخرت تیارے دا پار دنیا ترالی کرے اللہ پاک دے منگو تاثر عمل توفیق راکی سلام و پدینا چی سلام طریقہ دادا السلام علیکم وعلیکم السلام دا سلام جائز یا لگنتے ثواب زیاد السلام علیکم ورحمت اللہ جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیم طریقہ دار دریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اگد سلام نشتا مسلمانان لپکا دی چی دا سلام کئی خیر آلے ستڑی مشی خچارے ویلکم او دا سنور قسم الفاظ یا افغانان بھئی خراغلاست وی منگ تاستا پخپل منطقہ کی او پخپل وطن کی راتلو باندے خراغلاست وایو او زمانگا استاد صدا قلبی خوش آمدید در توایو اسلام وی چا منگ تا سلام کو اسلام عام کول نبی علیہ السلام فرمائی افشو السلام سلام خور کئی سلام خورول پکار دی مسلمانان پکار داری چا سلام پا ہر چا کئی سلام اچول دا پیغمبر علیہ السلام سنت تی او جواب ورکول واجب علی الکفایہ دی نو کم انسان ناس دی او یو انسان ولار دی نو دا ولار با پناس سلام اچی کم روان دی پناس با سلام اچی کم یواز دی پا ڈالی با سلام اچی کم وڑا جماعت دی پا دی غٹ جماعت با سلام اچی کم مشر دی پا کشرم سلام اچولی شی او کشر پا مشرم اچولی شی کم عالم دی پا مقتدیم اچولی شی مقتدیم پا عالم سلام اچولی شی دا سلام عام کول پکار دی نو اللہ جل شانو فرمائی علم تر الى الذين قيل لهم كفوا آیتن گونے کسانت چغی توویل شو کفو ایدیکم تاسو برکی خپلا سنا واقیم الصلاة تاسو قائم وی منزوات الزکاة ورکی زکاة فلما کتب علیہم القتال بسر کلچی پدیبان فرس جہاد اذا فریق منهم ناگہان یوڈل تدوین یخشون الناسا یرد کافران نکا خشیت اللہ پشاند یرد اللہ او شد خشیات دینم دیر وقالو دیوی ربنا لما کتبت علین القتال اے رب زمانگا تاولی فرس کپا من باندی جہاد لولا خرطنا الى اجل قریب تاولی من نرسکول یونیٹی نزدیتا قلتو فرمایا متاع الدنیا قلیل اسباب دا جند دنیا دا کم دی والآخرت خیر لمن اتقا آخرت بہتر دا متقان دا پارا ولا تظلمون فتیلا او پتاسو باندی بظلم شکر دا یوی سری برابر اینما تکونو کم جکی چوئی تاسو یدرکم الموت مومی بتاسو لرمر ولا کنتم فی بروج مشیدہ اگر کتاسی پا مضبوط و قلاغانو کی وین تصیب واسنتن کچر ورسی کی تاس تس ارزانیہ فتحہ وین تصیب واسنتن کچر ورسی کی دی منافقانو تا فتحہ یا ارزانی یقولو دیوی ہادی من عند اللہ دا اللہ پاک دا طرف ندی وین تصیب سیئتن کچر ورسی کی دی منافقانو تا سیئتن شکست یا گرانی
یقولو دی بیاوی هذه من عندك دا استاد طرف نرال استاد وجن په من باندې دا تکلیف نرال قلت فرمای كل من عند الله دا ټول د الله پاک د طرف ندی فما لهؤلاء القوم پس شوی دی په دې قوم باندې لا يكادون يفقهون حديثا دین پیږي په خبره باندې ما صابك من حسنه فمن الله هغه چې تا ته رسیږي من حسنه د خوشالونه فمن الله دا الله پاک د طرف نه فضل وما صابك من سيئة فمن نفس هغه چې تا ته رسیږي د تکلیف نه ستاسو د خپل بد اعمال د وجې ظاهري نسبت نبی علیہ السلام ته او حقیقت کې نسبت عام امت ته وارسلناك للناس رسولا او منطلق غلی پیغمبر علیہ السلام دا تمام خلق دا پار رسولا پیغمبر وکفا بالله شهید او کافی دا اللہ پاک گوا من یطیع الرسول چاچی تابداری دا پیغمبر علیہ السلام اکڑا فقاتو اللہ پتغیز دا حقیقت کی دا اللہ تابداری اکڑا ومن تولا چاچی ارادو کو فما ارسلناک علیہم حفیظا پس نشنا پتا باندی پیغمبر علیہ السلام تمنگ نیلی گلی پدی باندی حفیظا سنگیبان ويقولون طاعة او ويدا منافقان صاحب مجلس کی جمنکار تابعداري من قبر منو فاذا برزوا من عندك فسرکل چدی او استاد مجلسنا بيت طائفه منهم دی خپل منځ کې پټه مشورې کوي او جماعت د دوی نه غیر الذي تقول بالا ودا خبر چتا وتویل دي والله يكتب ما يبيتون او الله پاک لیکي هغه چې دوی مشورې کوي کم خوري ستا مجلس کې وای چې موږ ستا خبرې منو ستا د مجلس نه پاس د هغې نه علاوه خبرې بیا کوي مخالفت کې خبرې کوي الله وی ارسلیکم فاعرض عنهم وتوکل علی الله پس ته اعراض کړه دین توکل وکړه په الله باندې وکفا بالله وکیل کافی د الله پاک کار سات افلا يتدبرون القران ایدو سوچ او فکر نه کوي په قران کې ولو كان من عند غير الله او كشروي دا قران دا غير الله دا طرفنا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا خامخاب منتوي دي كافرون بدي کړي اختلافات واذا جاءهم امر من الامن او کله چې راشي دي منافقان ته پیغام د امن او الخوف هذا يري اذاعوا به دي زرت در خورول کوي دي ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم کچردي دا خبر رد کړي پیغمبر علیہ السلام ته او اولي الامر مجتهدين ته منهم ددي مسلماناننا لا علمه الذين استنبطون منهم خامخاب تحقیق کړي وي خبر ورکړیا کسان چې استنباط کوي د دوینا ولولا فضل الله عليكم ورحمته کچنه فضل الله پاک او رحمت الله پاک پتا سو باندې لتباتم شیطان الا قليلا خامخاب تاسو تابعداري شیطان کړي مگر کم کسانو باندې وکړي فقاتل في سبيل الله پس جهاد کد الله پاک پلا رکی لا تکلف الا نفسك وحدد المؤمنين تنه مکلف شي پیغمبر علیہ السلام مگر د خپل ځان او تیز کدا مؤمنان په جهاد باندې اصل ان يكف بس الذين كفروا قریب چې الله پاک بن کی جنگ دے کسان چې کافران دي والله شد باسم وشد تنکیلا او الله پاک سخت قوت والے د جنگ پر لحاظ سره وشد تنکیل او سخت الله پاک د قدرت پر لحاظ سره من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها چاچه شفاعت کو سفارت د نیکه اوبر سیوی و د پاره صد ثوابونو ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها چاچه شفاعت کو شفاعت د ګنا اوبر سیګ د سزا د دې سفارش وکانه الله على كل شيء مقيتا او د الله پاک پر چیز باندې نگهبان و اذا حييتم بتحيه هر کله چې تاسو ملاقات کې د چا سره ملاقات کول سره فحيوا بأحسن منها او ردوا تا سلام کی په خي طریقې سره داغنه او رد یا برابر جواب غتور کی ان الله كان على كل شيء حسيبا بشک الله پاک دی پر چیز باندې حساب کوونکی الله لا اله الا هو الله پاک دا ذات چې نشته بل معبود سوا ده لا يجمعنكم الى يوم القيامه الله پاک برازم کی تاسو ورځ د قیامت ته لا ريب فيه چې شک نشته په دې ورځ کې ومن ازق من الله حديثا او څوک درجات رښتونه د الله پاک نه پوینا کی فما لكم في المنافقين فئتين فمخکې رکوع کې د منافقانو قباحتونه بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د منافقانو قباحتونه ذکر کیږي واقعا داسې وشوله د مکې مکرمې نه بعضې مشرکان کافران مدینې منورې ته راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس باندې ظاهرا ایمان نه وړو
ایمان ظاهر کو بیاوی چې منګ زو زمنګ تجارت کاروبار دی مکی مکرمه ته واپس زو د تجارت په بانه باندې واپس مدینه منوره نه لاړل نو چې لاړل دلته د صحابه کرامو د دې خلکو په باره کې دوه ریګانې شو بعضې وی چې دا مسلمانان لاړل بعضې صحابه کرام وی چې دا مسلمانان نو بلکې دا واپس مرتد شول او لاړل صحابه کرامو دوه جماعت شو الله پاک د آیت نازل کو چې تاسو مسلمانان د منافقانو په باره کې ولې دوه جماعت کېږي دا خو منافقانو چې دوی د مدینه منورې نه واپس لاړل په حقیقت کې دا مسلمانان نو ځکه لاړل اوس که مسلمانانو دوی بدل ایثار شي په مدینه منوره کې مکې ته ولې ځي او په دغه وخت کې هجرت کول فرض و چې دوی هجرت کو واپس مدینه منورې نه ولې ځي معلومیږي دا مسلمانان نه دي بل الله جل شانه د کافرانو د جهاد په باره کې څو اقسام ذکر کړي یو قسم تاسو کافران قتل کئی کافران چغی تاسو سره نه معاهده کړی دا او نه تاسو یو قوم سره معاهده کړی دا غي سره هم معاهده نه دا کړی دا کافران چې تاسو کم ځای کې گیر کړل تاسو سره جنگ کی دي تاسو جهاد وسره وکړي یو قسم دا کافران دیم قسم هغه کافران چې تاسو سره معاهده کړی دا نو تاسو هغه مقتل کوي یا هغه قوم سره معاهده کړی دا چې تاسو د هغه سره معاهده ده تاسو مقتل کوي او دریم هغه کافران چې هغه په خپل باندې تاسو سره جنگ نه کوي تاسو خلاف د بل کافر سره امدادم نه کوي او تاسو سره صلح کوي نو دیم تاسو مقتل کوي دا جماعتونه د کافرانو ذکر کی نو د دوو ډلو کافرانو داغي سره د جهاد په باره کې الله پاک داغي استثناء وکړه چې دا تاسو مقتل کوي او یو هغه ډله چې هغه نه صلح کوي نه معاهده کوي نه ایمان وروړي نو د دوی سره تاسو جهاد وکړي نو الله جل شانو فرمایي فما لكم في المنافقين پس شوی دي تاسو صحابو د پاره په باره د منافقانو کې فئتين تاسو دوه ډلې شوي والله ارکسم بما کسب والله پاک ذلکې دی په سبب دا کفر باندې چې دی واپس شو اتريدون ان تدوا من ضل الله آیا تاسو اراده لرئ چې تاسو هدایت کې غچاته چې الله به لارې کړي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا او راسو چې الله پاک به لارې کې تبنم مداغ د پاره سلار د هدایت ودو دا کافران خو خویل او تکفون تاسو کفر کما کفرو لکه څنګه چې دی کافران دي تاسو کفرم دی خوخي چې تاسو کافر شي فتكونون سواء پس تاسو بشه د دې سره بیا برابر فلا تتخذوا منهم اولیاء پس تاسو منسي د دې کافرانو دوستان حتی تر دې پورې یهاجروا فی سبیل الله چې د هجرت کې د الله پاک په لار کې فین تولوا پس چې دی اراده کو فخذوا پس تاسو منسي دا کافران وقتلهم تاسو قتل کې دی هي سوجتهم پکم دې کې تاسو بیا مندل دي ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا او تاسو منسي د دې کافرانو څوک دوست او مددگار الا الذين مگر هغه کافران يصلون چې هغه یوځي شي الى قومنا قوم سره بینکم وبینهم میثاق چې په مابین تاسو د دوی کې میثاق وعده ده او یقاتلوا او جاءوکم یا دوی تاسو تراشي دا کافران حسرت صدورهم چې تنګشوي د دوی سینې ان یقاتلکم تاسو سره د جهاد کولونه او یقاتلوا قومهم ان یقاتلوکم چې دی جهادو کی جنگو کی تاسو سره د جنگ نستو مان شي او یقاتلوا قوم یا جنگ کې مرګیتیو کی د خپل قوم سره قوم یا جنگ کې خدای وي موږ د قوم مرګیتیام نکو موږ په خپلم جنگ نکو قوم سره مرګیتیا کې جنگ نکو نو د دې مرګم تاسو مخې دا مقتل کوي
ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم کچره غفت الله پاک خامخا مسلط کړي به وي لسلطهم علیکم دی به مسلط کړي پتا سو باندې فلقاتلوکم پستا سو باندې سره بیا جنگ کړو فین اعتزلوکم پس کچره دوی تاسو نه ډډه تشل جنگ در سره نه کوي فلم یقاتلوکم او دی جنگ نه کی تاسو سره والقوا الیکم السلام او تاسو ته رو غورځوي اوس پاري تاسو ته صلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا پس نه دګر ذور الله پاک پتا سو باندې استاز د پاره په دی باندې سلار د دوی د مرګ دروا والی ستجدون زرد تاسو بمومي آخرین نور خلق یریدون چې دی بغواړي ان یامنوکم چې دوی په امن شي تاسو نه ويأمنوا قومم او دی په امن کې خپل قوم کلما ردوا الى الفتنه هر کله چې دی واپس شي کفر ته ورکزو فيها دی ذلیل شي واقع شي په دې کفر کې فإن لم يعتزلوكم پس که چر دوی تاسو نه ډډه تن شول جنگ پرې نه خودو ويلقوا اليكم السلام او دی تاسو ته انس پاری صلح ويكفوا ايديهم او دی بن کې خپل لاسونه جنگ د سرا کوي جنگ نه پریږدي صلح نه کوي ځان نه ډډه تا کوي فخذوهم پس تاسو نسی دا کافران وقتلوهم حيث ثقفتموهم او تاسو قتل کې دی کافرانو لرا پاغزه کی چکم دے کے تاسو بیا مندل دوی واولائکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا او دا کسان چی دی منگر زول استاز پار پدی بانی سلطانا مبینا غلبخ کارا